ګرانو کتونکو په دغه پروګرام کې د شریعت پر رڼا کې سوال او دغه جواب یو ورور د زمونږه احسان الله نوم یې د پېښور نه او دا داسې معنی یا داسې هم تپوس کړی یو بیا په واتس اپ باندې هم تپوس کړی دی چې په دغه پروګرام کې موږ له جواب راکړی. سوال یې دا کړی دی چې نن سبا هر یو کس چې څومره دی کاغه میډیکل ډاکټر وي کاغه انجینیر وي کاغه عصري علوم سره تعلق ساتي وي چې هغوی دا خبره کا چې علما وایي چې تاسو علما دا وایي چې تاسو قرآن او حدیث ځان نه نشئ اسټډي کولای خامخا یو عالم طبقه نه وي چې دوی دا اعتراض کا چې نه هر مسلمان قرآن او حدیث خپل ځان د طرف نه اسټډي کولی شي هغه مطالعه کولی شي هغه کتای شي که استاد نه نم وی ویلای وی چې هغوی دا ودا دا وی چې هغوی دا ودا دا چې دا صرف د علماو قرآن او حدیث خو نه دی دا خو د ټولو مسلمانانو دین دی. نو د سوال دا دی چې آیا دغه خلکو خدا اعتراض دی؟ سوال یې دا دی چې قرآن او حدیث انسان بغیر د استاد نه راخیستی شي دا غې نه بغیر یا سټډي کولی شي دا غې نه بغیر یا مطالعه کولی شي آیا دا انسان دغه سټډي مطالعه صحیح ده که نه ده صحیح؟ ګوره دا ډیر اهم سوال دی او دا خبره مونږ هم په خپله باندې اورېدلې ده چې دا کوم آزاد خیال دی ایجوکیټډ خلک ځان ته وایي که هغه په هر فیلډ کې دي چې دا دین دا د علماو ټیکه خو نه ده او دا دین چې کوم دی صرف علماو نه زده کول ضروري نه دي. هر یو سړی چې په اردو باندې پوهیږي یا په عربۍ باندې پوهیږي بغیر د استاذ نه هم هغه قرآن او حدیث راخیستی شي او د هغې سټډي مطالعه کړی شي او مخکې په هغې باندې عمل کولی شي چې ته صرف په هغې اردو باندې پوهیږي یا په او که عالم ته نه وي ناست که تا عالم کورس نه وي کړی که تا مدرسه نه وي ټچ کړي وي دوی ګماندار دی چې دا جایز دی. ګوره برای کرم د دغه خبرې جواب دی په دې کې څه تعصب نشته یا په دې کې د زموږ طرف نه څه منع ممانعت نشته یا موږ په تاسو باندې څه داسې سختي نه کوو یا تاسو سره څه نفرت نه دی داسې څه خبره نشته. که داسې خبره شي چې قرآن او حدیث ته انسان ځان نه راوخلي او وایي دی نو زه همدغو خلکو نه تپوس کوم چې د میډیکل ډاکټري چې کوم په 15 کاله کې تاسو په یونیورسټو کې کوئ او په هغې باندې لکاو یعنی پر ER چې کوم دی پر کال 100 لکه روپۍ تاسو جمع کوئ نو د میډیکل خو هم دومره کتابونه پراته دي که نه کور کې راواخله او کور کې یې ووایه بغیر د استاذ نه ولې د هغې میډیکل ویلو دپاره ته یونیورسټۍ ته ځې ته ولې ضرورت محسوسې آیا دا کوم کتاب کې چې څه لیکل شوي دی انګلیش درځي اردو درځي بس وایه بس خلکو ته ځان نه ووایه چې دې بیمارۍ دپاره پیناډال ټیک ده او دې دپاره فلان ټیک ده او دې دپاره ولې تاسو یونیورسټۍ میډیکل خو هم په کتابو کې موجود دی که نه پکار ده چې بغیر د استاذ نه خلک زده که دا هم یو سوال دی. انجینیرنګ څومره کتابونه دي ټول په کتابو کې پروت دی پکار ده چې خلک یې بغیر د استاذ نه زده که ولې ځي داسې د دنیا فیلډ دی په عصري علومو کې د دغو ټولو کتابونه موجود دي پکار ده چې خلک یونیورسټۍ پرېږدي بیا کالجز پرېږدي سکولونه پرېږدي بس کتابونه شته دی په هغې کې دی ګوري او ځان نه د په کور کې ډاکټر جوړ کا په ځان نه د کور کې انجینیر جوړ کا نه تاسو وایي چې نه خامخا چې ځان نه ډاکټر جوړي یونیورسټۍ ته بځي انجینیر ځان نه جوړي یونیورسټۍ ته بځي استاذ ته به کښېني دا ضروري ګڼي په هغې باندې پیسې ورکوئ نو همدغسې خبره ده مونږ څه داسې تعصب نه دی تاسو سره یا بل داسې څه خبره نه ده څنګه چې د میډیکل کتابو دپاره انجینیرنګ کتابو دپاره ساینس کتابو دپاره استاذ ضروري دی یونیورسټي ضروري ده هغې ته ناسته ضروري ده همدغسې د قرآن زده کړې دپاره عالم ته ناسته ضروري ده حدیث زده کړې دپاره عالم ته ناسته ضروري ده قطعا شرعن دا خبره ټیک نه ده چې انسان ځان نه روان شي او قرآن او حدیث وایي او دی وایي چې زه پوهېږم دی په صراط مستقیم باندې نشي روانېدی دی په صراط مستقیم باندې نشي ګامزن کېدی دی هدایت نشي موندلی چې تر څو پورې یو عالم حق ته یو داسې عالم ته چې بغیر د افراط او تفریط نه بغیر د کمی او بیشي او زیاتی نه یو حق عالمي هغې ته څو پورې ناست نی قرآن یې تر نه ویلی حدیث یې تر نه ویلی قواعد یې تر نه ویلي قوانین یې تر نه ویلي کوم چې 14 علوم د قرآن او حدیث دپاره په 8 کاله مدارسو کې ویل کېږي څو پورې هغه نه ویلي پر هغه سند یې نه حاصل کړی قطعا دا انسان په قرآن او حدیث کې ځان نه مزل نشي کولی او که شروع یا که د دغه انسان اخري انتها ګمراهي ده دا انسان به ګمراه کېږي دا هدایت نشي موندلی ځکه الله تعالی په قرآن کې هم فرمایي یضل به کثیرا ویهدي به کثیرا ډېر کسان په همدغې قرآن باندې ګمراه شي سورت بقره ډېر کسان په همدغې قرآن باندې هدایت یافته شي نو په همدغې قرآن باندې سړی سوچ کړي چې څنګه انسان ګمراه کېږي په دغې قرآن باندې انسان هله ګمراه کېږي چې ځان نه تشریح کا بغیر د استاذ نه مزل کا بغیر استاذ ته نه کښېني او وایي چې زه پوهېږم نو الله فرمایي چې ګمراه به شي استاذ ته کېناستې مستند کس ته کېناستې هغې نه زده کړه وکړه بېشک د هغې نه پسې خلکو ته وایه نو خدای پاک بار ته هدایت وکړه نو بغیر د استاذ نه عالم زده کړې نه
اتکاله عالم کورس نه 14 علوم ویلو نه چې دا ضروری دي قرآن او د حدیث ترجمه ځان نه کړل بغیر د استاد نه کړل شرعي تور باندې دا بالکل ناجایز دي د اجتناب پکار دی او انسان اس کله صراط مستقیم باندې نشي روانه دی بلکې انسان با اخیری انتها ضلالت او گمراهی